صرف دنه په پېښور خبره نه کومه، زه پوره ملک خبره کوم. پوره ملک کې دی وخت کې مصروف یم، بیرون ممالکو ته زما دورې کېږي، زم روان یم. زم وخت په وخت باندې زما بهر زه بین الاقوامي مصروفیات دي زما. تا په خپل وطن کلي کې څوک نه راغواړي، ته به ما ته فارغېږي؟ دا ویل ما ورته خپلې خبرې وضاحت وکړو. البته بیا دومره وه چې په دویم ځل باندې زه لاړم نو هغه شیخ ندا زما خلاف دغه جوړ کړي. دغې ته هم دغه یم اوس چې زه خو لا اوله کې نه پوهېدم چې دغه شوکو به ورکوو، دې کې به دا چل کېږي، دا به کېږي. نو ما وروسته رن کې درخواست هم ورکړی و چې وقد عفوت عما سلف، څه چې تېر شوي بس ما سره څه شوي ما معاف کړي، الله ته مې پرېښي دي، بس خیر دی. خو بس پته نه لګي اوس معامله اوږده شوه، والله اعلم. بس ما کپیل ویل چې زه به تاسو مخصوصا انشاءالله رابطه کوم، اوس خو رابطه نه کوي خو مخصوصا یې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. احسان مولوي صاحب، زه ستاسو په جواب په انتظار یم. تاسو ویله چې ورځ نیمه کې به ترتیب جوړ شي انشاءالله. او څنګه چل دی حال احوال ما ته ووایه. مفتي صاحب کپیل صاحب مې رابطه وکړه، انشاءالله پاسپورټ به ترلاسه کړي نن یا سبا، پس هغه خبرې وشولې او انشاءالله کار به وشي. طيب إذا أنت مستعجل أنا يوم الأحد أنزل علشانك، بس أنا يوم الأحد أنزل حتى أمشي لك القضية، بس مثل ما فهمتك قبل ما أجي لازم أعرف القضية كلها من أول للأخير حتى لا يصير لي مشكلة إلي ولا يصير مشكلة إلكم أنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي صاحب تاسو څنګه او صحت هم ښه دی؟ مفتي صاحب ستاسو مسلې باره کې ما خپل کپیل ته ټلیفون کړی و، نو کپیل ما ته ویل دا دونه مسله ده انشاءالله کار به وشي. بیا ورته ما ویل ماشاءالله مفتي صاحب غټ علیم دی، پوهه دی، عربي هم پوهېږي. بیا کپیل ما ته ویل چې تاسو د نمبر راکړئ ما ته، زه اوس خپله رابطه وکړم، تاسو به هغه رابطه کوئ انشاءالله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه لږ بیمار یم، دغسې طبعه مه به مې داسې نه ویم، ټیک نه ده. احسان مولوي صاحب، زه دغه اوسنی عربي چې کومه دغه جدید ده په دې نه پوهېږم، نو زه ورسره په دغه قدیم عربۍ کې څه نه څه خبرې وکولی شم، خو بیا د هغوی په خبرو به زه نه پوهېږم. بیا داسې ده چې څه خبرې نو که ستاسو په ذریعې سره وشي نو ښه به وي. بیا جزاکم. دې تاسو زور ولګوئ سبا